امام غزالی رحمت الله علیه ډېر لوی انسان تیر شوی دی، کتاب یې لیکلی دی احیاء علوم الدین، یو بهترین د وعظ او د نصیحت کتاب یې لیکلی دی، او د اخلاص په باب کې یو واقعه لیکلې ده چې مخکې زمانه کې یو عابد او بزرګ انسان او عبادت گزار و، په خپل خانقاه پیرخانه کې بناستو عبادت دی کولو. یو ځل ولا خلق والل چې تو خپل پیرخانه کې ناسي او به هغه وزنه ټول څه پلانکی سي کې چې کنه په دې کلی کې یو ونه دا خلق کو ته ټیټيږي او خلق کو سجدي کې خلق چې کوم دي وتا خپل منښت کې لکه زموږ بزرګانو په قبرونو باندې چې خلق چې په خوا وزم په دې غازی بابا په مزار کې سلمانو درابله به غوټي واکولې الکه غوټي ولې ورکې چې خدای زوی راکې لکه په دغه غوټو کې سي په غوټو باندې خدای ولې زوی ورکې دا څه ویلې اذا په کوم حدیث کې راغلي دی دا کوم فارموله ده نو دا د خمقلتوب او دا بے علمه کارونو او مشرکانه عقاید بازي نو دغه شان هغه ته خلق وي چې ته خپل ته خپل پیرخانه کې پروتي الله کې او مخلوق دی په شرکیات کې اخته دی میدان ته روزه هغه چې وره دل دې ځات کوشش وی خام بس ته به د کور نه راوغستو لاړو روان شو وې دا ونه کټ کوم چې دا خلق د دې شرک پرستینا دی ونه دا پرستشتا د عبادت نه منی شي او دا خلق ز پوي کما پلا وکړه د شیطان مخه ته شو شیطان او توي الکا وچته زي اين تريد رحمك الله كم فارواني اريد ان اقطع هذه الشجره پدې اراده روانم دغه ول چې خلک یې عبادت ني چې دا کټ کما دوته ګور سنې تخپل عبادت کوا ته مشرکانه کارونه نه کې ته خدای عبادت کې خلک پوجو شرک پوجا او خلک پوجو ګناه پوجو ته ګناګاری کې نه کوي خو نه کې ساسه کې استغفار خبر کې سمجه نو خلک خپل خبر کې سمجه خلک کوئی کنه مونږ پدې کلی چې کوم دا تنظیم جوړ شو د پیسې په نگرانۍ کې چې کوم ځکه اجراګان او مجلس او داسې ټنګ ټکو مجلسونه موږ بزو او مینت او زاري بوته کو نو داسې څونه الته موږ د مخې ته ډېر داسې بعض خلک وایي چې دا زموږ مېلمانه دي باندې کولی نشو خپکیږي باندې مېلمانه خپکیږي په خور نه راغلي دي اسلام آباد ته راغلي دي د ثوابین نه راغلي دي او بعضې پکې سخت مزاج دي هغه موږ ته وایي وی چې ډنګ ټکو ګل تاسو ګناګار دي کومګه مو ته تاسو خپل خبر قسم له خپل خبر قسم نه لہذا تاسو مو هغه وګورئ چې بوجي وکه موږ یو ګناګار دي موږ تاسو باندې څه جوړ نو شیطان ته وی چې موږ کښان کې افتو موږ بس خپل وګورئ چې ګمنه نو خپل کار ساته او خپل عبادت کوي خلق پوښو د ونه عبادت پوښو خلق پوښو خدای پوښو شرک پوښو نو دی نه کته هر څه وځه نه پېدم سبا د شرک اړه ختمو شیطان یو خوا مینت او زاوی زور جبر اخر دا چې بس شیطان او ته نه سمېږي نو وړي دوته قسم وکړو چې قسم په دې د څخه مخه کټو او ته یې ښا بس کی وته یو بلتا شیطان خو د انسان په شکل کې راغلو نو کی وته یو بلتا او یو بلې رواج الفرزونه د دې په شیطان لاندې کته په پاس د پاسه کې ناستو چې پاسه ته کې ناستو وته وی جو سوای کنه دوته یا چلې بیان د تمینات کو مکه کړو تاسو غوړې دي دوته خامخا به کټو باب حل دو وته خیر شیطان زت یو بل شي سخیمه او دا سوکا ته ونه کټ کوم تر زره بهترین یو شي سخیمه ته یخسره دخه وی غدا چې بس تما صدا الله وځه چې ته ونه نه کټ کې زما تعالی او ناشنا سیس درته وته وایا شیطان او توی ته چې حق صاحب واپسی ستا دا خو خنه دا چې ته مالدار شي ستا دا خو خنه دا دی وخت کتاب
په خلقو کې ذلیلې خوارې څوک د وظیفې درکړي څوک د سړي ټوکړې درکړي کله یو دله وړي کله باندې نارې تېرېږي خو هغه نه چې مالدار شي په خپل هم خوري په خپلو بچو باندې خوري او په نورو فقیرانو مسکینانو خېټه مړی خو به د دې غونې کټکول نه ته به وړه هغه ورته وایي چې دا خبره خو یې ښه ده وایي څنګه به وي نو ته ورته وایي چې ته سهار راپاڅې ستا د بالښت لاندې به 2 درهمه پراته وي چې هر سهار راپاڅې دو سوچ کو چې یو دا خبره خو بده نه ده نو دا سل کو راپاڅې ته ورته ټیک ده دا ته لواز دی او ته او لواز دی ونه باندې کټ کې نه ونه باندې کټ بس لاړو کور ته واپس چې کور ته لاړو نو بس شیطان چې سهار راپاڅې د بزرګ ولی الله نو سر ته 2 درهمه پراته وي راوایه سلسله چې ډوډۍ غم کو بل بیا پراته وي بل بیا پراته وي مسلسل یو څو ورځې پراته وي بیا په سلومه شپږم باندې نه وي بزرګ بیا غوسه شو چې وایي شیطان هم سره دوغه وکړه روان شو ته به نست راواغستو او مخکې روان دی په لاره کې بیا د یو بزرګ په شکل باندې د یو بوډا په شکل بوډا کړیپ سړی و د سلو کالو بوډا په شان یو سړي په شکل کې ولا راغی وته لکه ځوانه چته ځي وی هغه کټوم شیطان سره دوغه کړی دا وته کینا وینه مې کټ کته نه سغواړي وته نه پریدم بس بابا او دا بزرګ دی اون خطل یو بل په پرزون وغلو چې په پرزون وغلو بابا لان باندې او دې ته لان دې بابا په سینه کې ناستو وایو چې کټه کنه کټه اوس په پیدم نه اوس خدای نه علالوم دې په سکا فسانو دوی په ځټیک دا خدای ته وایي چې سره غوما خدای ته وایي چې دا ما باندې خالی وسنګ شو دی وخت مخکې هته ما واچولې تاسو دې زله زما واچولم دا ولي حالانکه د بوډا په شکل کې راغلي نو هم زما چې کوم نه ذلیل کول دې مقصد دا دې ولي وکړل تاسو هغه وته وایي ابلیس شیطان وته وایي وې دا مخکې چې تاسو واچولم نو دا غوستا ستاد الله د غزا د فاغوا ځکه تر خلقو په شرک باندې خاطوي الله نه غوسه وي دا الله په توحید په خاطر باندې غوسه وي او غوسه دی لله وا نو ځکه لله چې الله د سملګرتیا پر تا کې اخلاص او په اخلاص باندې کار کولو نو ځکه طبعا زم مغلوب شوم او ته غالب ځکه اخلاص باندې سو غالب کېدی نشي الله جل شانه قرآن کریم دی ویلي دی چې الا عبادك منهم المخلصين خامها گمراه کومبا خطا کومبا خواہشات و تمخه تا دوم مگر خلق منو تو کیږي کم چې اخلاص ولې نو تما تو کولی نشوي او د دې زله ځکه لاندې والی او مغلوب شوي ذلیل شوي زمان لاندې شوي چې تا خو د درهم د پاره دا شي کو او غصه دې وجه د غلي وا چې تا باندې پیسې باندې شو دنیا د پاره غصه کړي وا نو د دنیا د وجه د غصه وکړه نو ځکه تاسو د الله ملګرتیا نه مخلص ته نه وي مخلص دې ته الله له کارونه کوي مخلص دې ته چې هغه عمل الله لګي ستاسو وخت د عمل دا د دنیا د پاره د آخرت د پاره نو د درهم د پاره د دنیا د پیسو د پاره ځکه ته مغلوب شوي ازد باندې غالب شوي نو ګور الله جل شانه د دې فیصله کړې د قران کریم چې الا عبادك منهم المخلصين مگر هغه بندگان ستا شیطان متفق ویلو چې الله پاکا لاغوینهم اجمعين طول بكم رحمه اغواكم به الا عبادك منهم المخلصين مگر اخلاص ولا بندگان ستا نکم رحمه غیب زما د گمراهینا زما د وسوسونا دا بچکی د دې وجنه د شیطان د وسوسونه بچکیدو لپاره د یو قرآنی وظیفه ده او هغه دا چې ځان کې اخلاص پیدا کړه نو الله جل شانه موږ کې اخلاص پیدا کړي هر عمل چې څومره اعمال موږ د دین کو الٰه العالمین اعظم په اخلاص باندې کړي الله جل شانه د ظلم د ریا او د شان چې کوم دی خودنه او د دنیا د لپاره د سيزونه الله جل شانه سم د سم او بس واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين